زمونږ بل الیکشن شو په هغه الیکشن کې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې د مسلم لیگ او پیپلز پارټي او مختلف پارټیانو حکومت راغی. جناب سپیکر صاحب زما معزز ممبران مرګري دو چې نن کومې خبرې کوي یا زما مرګري چې کومې خبرې کوي دا ټیک خبره ده چې موږ له قوم ووټ راکړی زموږ د قوم ایکسپیکټیشن دي خو موږ دا خبره هر ځای کې کوو چې کوم ځای د حق خبرې کوم ځای چې د الله پاک دا حکم دی چې ته به د حق سره وردېږې که په دې وخت کې زما صوبایي حکومت زما اختیارات ماله نه راکوي زما 2019 نه بحالوي نو دا د دې قوم سره زیاتی دی دا د 42,000 کم منتخب خلک چې دی د هغو سره زیاتی دی دا زما د لیډر د عمران خان سره زیاتی دی یا خو د دوی صفا دا خبره وکړي چې زموږ لیډر دا وینا کړې ده چې دا اختیارات ایم پی ایز ایم این ایز د ورکوي لیجسلیشن قانون سازي به نه کوي دوی به ټاسمرمرې جوړوي دوی به لارې کوڅې جوړوي دوی به د خلکو لاندې کم کارونه هغه کوي بیا ټیک ته یو نوټیفیکیشن وباسه د 42,000 کم نمایندګان چې دا ختم کا خو که پرس که زما لیډر دا وینا نه او لاندې چې کوم په ګراس روټ باندې دا ورکر ناست دی دا خلک چې منتخب شوی د هرې پارټۍ نه دا د ورکر نه راغلی د علاقې په سطح خپل وي سی ان سي په سطح باندې سیاست کوي نو زه دا 2 کاله مې راوخت او د نور دا دوغلاپن زمانه نه کېږي کولاو مې ورته خبره کړې ده ما ته وایي ستا ذاتي صحیح زه تاله کوم موږ یې درله کوو چېرته به په ما باندې دا یو ثبوت ورکړي په دې 2 کاله کې چې یو افسر ما خپل دیرې ته خپل ځای ته راوخته یو پیاله چیرا ځکه زه قوم خبره کوم زه د عوامو خبره کوم زه د عوامو د مفادو خبره کوم زه د پارټیانو خبره نه کوم هغه سړی د خدای تباه او برباد کړي چې څوک په دې وخت کې سیاست کوي سیاست زه په څه وکړم زما سره شته څه نه زما سره فنډونه نشته چې زه به د خپل ملګري په اعتماد کې وساتم او اپوزیشن ملګرو زما چې دوی ته بار بار وایي نو چې یاره ماله منټس راشي زما د دې لپاره و چې یاره زه که فنډ نه زه به هغې له څه وباسم د چا په علاقه کې به سمسته د چا په علاقه کې به سمسته په بدنیتۍ مې نه ده کړې کوم چې نن زما رور بالې خبرې وکړې ټیک خبره ده د اولې ورځې نه دوی زما سره ولاړ دي دوی زما سره په یو پیج باندې دي مونږ چې هر ځای کې راوتي وو زړې خبرې نه یادو او پوره ډسکشن دی هغه وځو را روان زموږ سره لږ وخت پاتې دی څه کم 2 کاله پاتې دي زه که ستاسو د ان پی مشر دی مایار حمایت الله مایار یا د جماعت علما والا میر دی زبیر علي یا نور کم د اپوزیشن چې دي مختلف په صوابۍ کې یا په مردان کې یا په نور دوی دې تپوس وکړي یا د بونیر سردار حسین بابک ضرور دې تپوس وکړي د ګلزار بابک نه تپوس وکړي چې دا میر صاحب د چا پړل دی زما په هر میټینګ کې د هغو سره زه ناست یم د هغو سره زما ایجنډه یوه ده د هغو سره زه په کیس کې ولاړ یم د خپل حکومت خلاف ولاړ یم که نه ما ته هر قسمه مراعات هم میلاویږي ما ته هر قسمه فیسیلیټیز هم میلاویږي ما ته به انتظامی هم کینی خو زه د خپل ذات لپاره جنګ نه کوم زه د ټول 42,000 کم منتخب خلک چې دی کم چې د کې پی کې او زما د لیډر په وینا باندې لوکل ګورنمنټ اکټ جوړ شوی دی په هغې منتخب شوی د هغې لپاره جنګ کوم او جدوجهد کوم او انشاءالله تاسو له یقین در کوم چې ډېر زر ده ستاسو اکټ په انشاءالله بحالېږي مونږ ته د هغو کم نوټیفیکیشن چې کړی دی چې یاره د میر تنخواه 80,000 شوه یا د چیرمن دا چیرمن خو د ورځې 50,000 روپۍ 30,000 روپۍ خو دی له ټاسمرمر سوزکي له او دی له ورکوي دی به په کم ځای کې د تنخواه سنډې زه به په تنخواه باندې تا وغولوم دا تنخواه دې رضان سره کېده دا پیسې چې هر چا کړې ده هلته موږ کولاو خبره کوو چې اکټ بحال کا ستا نه سوال نه کوو اکټ بحال کا کم اکټ چې زمونږ حکومت جوړ کړی کم چې صوبایي حکومت جوړ کړی 2019 اکټ بحال کا کم لیجسلیشن چې کېږي کم قانون سازي چې کېږي अब په صوبه کې کېږي په وفاق کې کېږي په مرکز کې به کېږي هلته به کېږي چې په سوات کې څه مسلې دي په دې تحصیلي بابوزۍ کې څه مسلې دي د هرې علاقې خپل ایم پی ایز ایم این ایز دی به لیجسلیشن کې قانون سازي به جوړوي خو که پرس که په قانون کې دی چې وزیر اعلی کروڑ روپۍ ایم پی ای له ټاسمرمرو له ورکوي یو ارب روپۍ ایم این ای له او ایم پی ای له ورکوي نو د ټول نه غټ غدار چې دی بیا زموږ دا وزیر اعلی دی دی د عمران خان سره د هغه په ویډیو باندې په یو څه پیج نه ولاړ ځکه ما ته خو دا ووایي چې دا په کم قانون کې دي چې یاره ایم پی ایز ایم این ایز به لاندې سطح باندې کارونه کوي او چا کړي دي صحیح حاصل کړي زموږ سابقه سی ایم او د 100 ارب روپو په خپله حلقه کې کار کړی دی 12-13,000 هغه کلاس 4 برتې کړي په شنګله کې مو په دې نن هم سهار پلین کوچونو ډک راځي د مټې نه دلته خلک
کلاس پورې دلته برتي کړي یو خو هغه تباهي کړې ده بل په لپاسه را باندې دا خبره وشوه چې الیکشن وشو په الیکشن کې د هغه څه پوزیشن و څه لکه کم خلکو چې نوکري ورکړې چا د یو اور اپروپو 15 کورونه هغه روډ جوړ کړی دی په کار دی چې هغه 1 لاکھ ووټ اخیستی دی ووټ په کار نه دی ووټ په نظریه دی ووټ په سوچ دی ووټ په فکر دی څو پورې چې دا سوچ نظریه دا فکر دا یو شوی نه وي په مونږ کې دا تقسیمي دا نفاقي مونږ چېرته ترقي نشو کولی زما دا سیټ یا که فرض کې یو سړی وایي چې یاره زه سیاست کوم او زما اوږد سوچ دی سیاسي ابه داسې خبرې نه کولې لکه نن چې زه کوم ابه داسې نه کوم لکه د خپل مقامي ایم پي ایز منسټر چې هغه کم طریقه راغستی په یو خبره صرف په دې چې مونږ عزت له منتخب شو که بې عزتۍ ده زما دا کونسل معزز کونسل دی دا د عزت لپاره دې کونسل ته راځي که بې عزتۍ ده دوی د خلکو ووټ عزت نه ورکړی که بې عزتۍ ده دوی چې په دوی په علاقه کې څه کارونه کېږي زما د ملګرو په هغې کې په کم کار کې زما د چیرمین په اعتماد کې اخیستی شوی دی د چا حکومت هغه به صرف هغه په اعتماد کې دي دا اے ډي صاحب ناست دی جی ایم صاحب ناست دی دلته نور ډپارټمنټ والا مشران ناست دي دوی د خدای قسم قرآن ولا ورته ورکوم چې دوی ته ما یوازې که د پاکستان تحریک انصاف خبره کړي دوی به الله له جواب ورکوي د قیامت په ورځ را دي شي ما دې ریګري ونه ونیسي زه دوی ته یم هر یو چیرمین چې دا زما لپاره معتبر دی هر یو ممبر چې دا زما لپاره معتبر دی هر کار چې کېږي زما د چیرمین په تپوس به کېږي د دوه کسانو خبره وه اے ډي صاحب سره ما 2-3 غنټې په دې کې میټینګ کړی په هغې کې لیکیم چې ستا سره کم پنډونه دي په هغې کې دا کسان والا صوبې مسله یې پېښور ته لاړ شم لاول به خپل هغه مقامي مشران مې بول اوس په هغې کې یوه کپرۍ باندې ځم هر افسر ته کښېنم او سوال دې نه کوم دا زما حق ته غواړم زه دې خپلو ملګرو ته ووایم راوړه قرآن په دې منځ کې کېدی زړونو باندې خو الله علم دی که نه چې زه نن دا جنګ کوم د خپل ذات دپاره نه کوم قسم په خدای چې مینت راته کوي ستاسو د حقوقو دپاره کوم او په دې وجه کوم چې تاسو له قوم ووټ درکړی دی که زما ملګري دی پاکستان تحریک انصاف که اپوزیشن ملګري مې دي تاسو له قوم ووټ درکړی په 2-2.5 کاله کې به مونږ څه جواب ورکوو 4 کاله وشو موږ د کونسل نه ځو مونږ به قوم له څه جواب ورکوو زه عظیم سواد به خلکو ته څنګه ښیم زما د وي سي این سي چیرمین به خلکو ته څه ښایي شوکت خان خبره وکړه زه چې کله منتخب شوم په هر کونسل ګرځېدلی او د هغې مسایل مې راغستې دي کم ډپارټمنټ وینا کوم ناټ اویلیبلیټي فار فنډ فنډ نشته کار نشو کولی نو چې فنډ نشته تا زما اختیارات زمانه واغستو بیروکریټس له دې ورکړو بیروکریسي له دې ورکړو زما ماتحت ای سی او یا د ډي سي هغه ضمني انتظامیه ده ته راشي د بهر ملکونو میرس ته وګوره زه پخپله تللی چې هغوی یونیورسټیانې جوړې کړي فلای اوورې جوړې کړي هغه ایم پی اے ایم این اے ته څوک پېژني نه د ایم پی اے ایم این اے معنی ده د دې به لیجسلیشن کوي قانون سازي به جوړوي د دغه ټرانسفارمر سره سویمه ده که فرض که په قانون کې یا زما لیډر دا ویلي نن زه خپل لیډر نه استعفا ورکوم چې زه دې ته نه یم جوړ چې ایم پی اے ایم این اے به ټرانسفارمر هم جوړوي لاره کوڅه هم جوړوي او ریزلټ یې زموږ سابقه سی ایم په دې صوبه کې و د ارباو روپو کارونه کړي دي هغه بیا منتخب نه شو لږ د هوش دي کارولي لږ دا خلک چې راغلی دغه د 2-2.5 کسانو اسمبلي ده دا د 42,000 منتخب خلک دی دې له دې پاور ورکړي دې له دې اختیارات ورکړي دا د جمهوریت ته چې ته کله وده ورکې سپیکر صاحب جمهوریت ته چې وده ورکې ته به ګراس روټ مضبوطې دا یو قانون دی دا نظام دی لاندې سطح به ته مضبوطې ستا بنیاد مضبوطي نو ستا پیلر به مضبوطي ستا لینډر به مضبوطي خو که ته مرکز ته چغې وکاږې او ته ګراس روټ له اختیارات نه ورکې نو ستا په دغه چغه کې زه نه یم شامل ستا په دغه منډه کې زه نه یم شامل ځکه دغلته نفاق راوست او زما د لیډر دا وینا بالکل نه راغله د عمران خان مراد سعید کم چې زما د دې علاقې په 2013 کې ورسره ما کمپین کړی په هر یو سپیچ زما سره پروت دی زمونږ یوه ښه ایجنډا وه مونږ به د 1947 ته شروع وکړه په 2013 به خپل سپیچ ختم کړو او یو ایجنډا به وه چې مونږ اختیارات ګراس روټ ته راولو او مونږ به د لیجسلیشن کوو قانون سازي به جوړو خپل وطن به مضبوطو دلته به د امن خبره کوو دلته به د اختیاراتو خبره کوو دلته به د روزګار خبره کوو خو چې کله هغه شی مضبوط نه شو نو که زه په سټیج وردېږم لازم منافقتوب کوم زما زړه نه یو الله خبر دی په دې پارټۍ کې زه ورکوټی لو شیم زما سره سیکلو په 97-98 کې پای باندې پی ټي آی ایجنډا وه په 97-98 کې نن 2024 دی زما سوچ د عمران خان سره شروع شوی د هغه سره ختمیږي خو زما فکر د خپل لیډر سره دی نن په جیل کې دی
خو دلته چې په صوبه کې څه کېږي زه هغو ته بار بار ویم دا یو خبره کوم ما لکه ذاتي سره کوی دی سین تیار ته وکړئ نه خپل ذاتي څه غواړم او که پرس که به دې ټوله 42,000 ممبرانو کې د چا نه پنډ کټ کوئ زما چې کوم پنډ دی هغه رانه هم کټ کوئ زما له سره کوئ هغه هم راکول خو دا لوکل ګورنمنټ مضبوط کوي 2019 ایک بحال کوي دلته چې کوم مقامي خلک ته دا په اعتماد کړی سټي سنټر کې واقع وشوه زه نه یم خبر زما ټي ایم اے سټاف تللی دی هر څه ورانۍ ټي ایم او صاحب زه نه یم خبر کړی نن ټي ایم او صاحب په پېښور کې دی ای سی صاحب هم لاړو بهرحال ما یې زه به هغو ته خبرې کوم چې په کم کیپیسټي کې ته ما ته زما سیکټري ته به ای سی ته باونډي یا ډي سی ته باونډي نن دا فیصله وکړې یا به میر ته باونډي یا به د کونسل ته باونډي دا فیصله پکار ده چې نن وشي چې ته باونډ چاته زما مرګري خبره وکړه بالې چې یاره موږ د تجاوزاتو لپاره میټینګ کړی و هغې دپاره کاروئ بالکل ما میټینګ کړی و ما سره منټ صحیح دي پراته دي خو ما دا نه ویلي چې ته به د هفتې اتوار په ورځ یو په خپله مرضۍ به شروع کړې د خلکو دړې به ورانې ما دا خبره کړې ده چې د قوم بلول په اعتماد کېلو په خپله به د کمیټي جوړو هغه به پر اول خلکو باندې ګرځي چا دړه مخکې ویستي هغو ته به ریکویسټ کوي سوال به ورته کوي کونسل ته به یې راغواړم په درېیمه ورځ هغه کارروایي دلته ناست دی د ای سی په خوله کړې د میر په خوله یې نه ده کړې که ټي ایم اے ورکر هم کړې د ای سی په خوله یې کړې او یوه خبره بله درته کوم چې کله مونږ منتخب شو ایکسټنشن شو تحصیلي بابوزۍ کې کوم چې زمونږ حدود دي د مینګوره سټي نه بهر سلامپور شو مملور شو وډیګرام بلوګرام اخوا ګوکدرا پنجګرام داسې دا علاقې سنګوټا دا ایکسټنډ شوې ده په ایکسټنډډ ایریا کې رالې د دې لپاره زمونږ نه د ټي ایم اے نه خاص هم سټاف تلو دا اختیاري زمونږ نه واغستو چې یاره وا سبا دې له کسان هایر کړي هغې له کسان هایر شو په اګریمنټ باندې هغه اګریمنټ زمونږ چې کله حکومت و هغه اګریمنټ و حکومت زمونږ ختم شو هغه اګریمنټ هم ختم شو 300 کسان هم لاړو خبره ختم نن زما په مینګوره سټي کې 5.5 لاکھ آبادي ده په 2024 کې دلته دا آبادي ده 5.5 لاکھ او صفایي کسان زما سره 160 دي چې په 6 لاکھ آبادۍ کې دا 160 باندې تقسیم کا نو په 60,000 کورونو به یو تن نازي نو زه به دې سره څه کوم زه ولګېدم چې ایم صاحب ناست دی منډه تړله وواله سی ایم صاحب ته منت وکړو خبره راله فنډ له 165 ملیون روپۍ هغه دلته ریلیز شي فاینانس ته تللی دي انشاءالله هغه وله راځي په دې میاشت کې دننه کم 300 کسان چې ویستي وو او دوباره بحالو او په هغه وي سی این سی کې کوم ځای چې کار پرېښودی د هغه چیرمین متعلقه چیرمین په وینا باندې به هغه کار کېږي انشاءالله دا زما دویمه خبره ده سپیکر صاحب منشیاتو په حواله سره به زه خبره وکړم د ایس پي صاحب ناست دی زمونږ پولیس د په هر ځای کې دا خبره کوم ولس او پولس دا لازم او ملزوم دي زمونږ په علاقه کې 97-98% پولیس چې دي دا مقامي دي دا د دې علاقې زمونږ د تره زامن دي د ترور زامن دي خپل خپلوان دي خو د دې علاقې مقامي خلک دی دوی ته خپل معلوم دی پردی معلوم دی دلته امن دی الحمدلله دلته ښه امن دی هېڅ چل نشته خو که دا پولیسونو اختیار ورکړو لکه بل اوس دلته د عمرا خان په ویسي کې دا کوم ځای چې دا 2-3 ډزې شوي وي د سهار لاس نوې راتلمه نو هلته دنیا شی ګاډي ولاړو آرمي راغلي وه ته به یې چې یاره دلته سخت قیامت راغلی دی یا خو دو دا خبره وکړو چې دا پولیس دو راوستي سره دي د دې لپاره چې دو به دلته علاقه کې چې کوم امن دی هغه برقرار ساتي هغه دو کولی شي خپل ګشتونه کوي الحمدلله څومره چې زموږ پولیس دی زموږ د سوات قوم تحصیلي بابوزۍ زموږ ټولو بې اعتماد دی کوم ځای چې څه کارروایي کېږي د هغه علاقې چیرمین دی هغه ته پته لګي کونسلر ته پته لګي متعلقه تاڼې ته خبره کوي بل منشیات چې دي او آیس دا دونه په تیزۍ روان دي چې روان جنریشن چې زموږ د ماشومانو سکولونو ته دا شی رسېدلی دا نسو او په دې باندې موږ ډېر زیات کار هم وکړو خو د بدقسمتۍ نه زه به دا ووایم چې دغه خلک چې دی کم د دې نه پاسه کې څوک چې دا کار کوي پای کې موږ هم ډېر ښوولو ډي پي او صاحب ته چې یاره دا خلک دی زما د ملګرو کوم چیرمینان چې دي د بڼ د طاهر آباد جاوید خان لوټ خان د دو په علاقه کې هلته داسې چلو شو زموږ د ودکي شادرې د ایوب خان په علاقه کې
باقاعده گشتونه کېږي مازدیګر او ماښام او دا شی پرووایډ کېږي. هغه چې کوم غټ ډیلر دی هغه پولیسو باندې ډزې هم کړي دي، هغه تللی دی هفته بعد بیا راوتلی. تاسو ما ته دا ووایئ اوس زه یو عام کس یم، ورکر یم د پاکستان تحریک انصاف 9 مۍ باندې ما کوپر کړی او جرم مې کړی، زما خو کور ته دننه پولیس راتلل، زه خو به یې د هر ځای نه اوچتولم چې څوک ورته میلاو نه شي چې دی خو راچوت که دی خو پکې دی. په ډې خان کې او په بلو ګومنو نه چې ته په ژوند کې نه یم تله 780 راباندې شوی دی، په بنو کې راباندې شوی دی، په دیر کې په چترال کې راباندې شوي چې ته په ژوند کې نه یم تللی. ما ته خو ناران وایي دغه خلک چې کوم منشیات والدي او په درېیمه ورځ د هغو ضمانت کېږي، نو ستاسو سره نورې دپې نشته چې په دوه لګوئ، په دهشتګردۍ کې دننه کولی شئ. ستاسو سره خو په زرګو دپې دي، ایسوچو ته پته لګي چې دا سړی زه نه پرېږدم، قسم په خدای که بیا پرېږدي. خو چې تاڼه متعلقه تاڼه دا وغواړي چې دا ناسور به ختم کوم، نو زموږ په بڼ تانه کې یار محمد خان ایسوچو راغلی و، نر سړی و، په یو میاشت کې دننه ګندګري ختم کړې وه، کولو به د خلکو کورونو ته او دا قوم ورسره ولاړو، دا علما دا خلک ورسره ولاړو، د چا پلار هلته هغه ګندګري نه شو کولی. اوس هم هلته الحمدلله څوک غلط کار سوچ نه شي کولی. ولې ولس او پولس دا په یو پیج، دا دواړه په یو پیج دا عید وکړو چې زه به دلته ګندګیر سړی نه پرېږدم. نو ما ته دا ووایي زه ټوپک راوالم، زه یې ووالم ځانه دښمني کوره کړم، اکولاوې راته ویلي دي چې دی به پرېږدم. نو ډېر پکې وینام کړي زما ملګرو ته کوي دی، خو د دې کم مافیا چې دا هغه دې دوی ته معلوم دي، دوی سره لیسټونه دي، دا سوال نه پیدا کېږي چې کومې متعلقه تاڼې هغه ته پته نه وي، خامخا ورته پته وي. خو دا د هغه ایسچو هغه ډي ایس پي په خپل تاڼو کې دا احکامات جاري کړي چې په یو پرچه کې نو ده ته پته چې دا ګندګیر دی، په نورو کې دې ماچوي 780 دې بیم کوي، ځکه دا دهشتګرد هم دي، دا راځي او دا ناسور ورکوي. د دې سره سټي سنټر واقع وشوه، بیا بس یو 4-5 ورځې بعد دلته متعلقه کم پی واله چې دي هفتې ورځو به ما پسې کور ته رالو، ما یې هفته ده د پیر بوز به بیا د اتوار بوز هم رالو، په هغې کې داسې خلک وو چې ما له ترې حیا راتله، علما وو پکې، زما سره ویډیو موجوده ده چې هغه یو سړي وی زما 3 بچي دي، زما د 3 بچو په سر قسمې په ډکه جرګه کې وي چې ما چې ته په دې دونه عمر کې غلط کار نه، او ما خلک پیژني په دې چې زه ایماندار یم، او زما 4 ورځې زما دکان بند شوی دی، وی ته خو به رالک بیا کولم کې، خو زما چې دوی کم بېزتي وکړه د هغې به څوک تپوس. ګورئ جي کمشنر صاحب اوس کمشنر صاحب دی، په هغه وخت کې ډي سي او په 2018 کې منټ زما سره پراته دي. لوکل مجسټریټ چې دی دا پاور د هغه سره دی چې هغه دکان سیل کوي. دلته د لایوسټا خپله لیبارټري ده، د حلال فوډ والا خپله لیبارټري ده، 11 محکمې دي چې دي دا خپلې دلته مختلف د هغې کې کار کوي او لیبارټري دي. ټولو ته زه وایم یو میسج لاړو چې یاره د پی والا مافیا دی ملګری دی، یوه خبره زه کوم، زما یو موقف دی، طریقه کار ټیک نه و. زه یم چې څوک غلط کار کوي یوازې پی والا نه، که هغه غوړو والی، که هغه غوښو والی، که هغه هر څوک وي، ملاوټ کوي یا 2 نمبري کوي، په هغه ټایم ولا سزا ورکوه، په هغه ټایم یې جیل ته لېږه، په هغه ټایم سزا ورکوه، څه چې په قانون کې دي. خو دلته چې فوډ افسر و ما د پیر په ورځ د هغه سره خبرې وکړې، دلته پریس کانفرنس وشو، زما د صدر صاحب دا ملګري پسې تلي وو دا خلکو سره، هغه دا خبره وکړه چې یاره د پېښور نه ټیم راغلی دی او لکه لوکل لایوسټاک والا او مونږ هم دلته لیبارټري د خدا نه نشته کوم لیبارټري چې دا په 4 تاریخه ټیسټ وړی او په 26 تاریخ د هغې رپورټ راغلی. نو سپیکر صاحب 2 دکانداران د یو سړي نه پی راوستي، د یو غلط دي د یو ټیک دي، د یو سړي نه اخیستي. سپیکر صاحب دلته په سوات کې غټ فارمونه دي د پیو، دلته په لنډاکي باندې د پنجاب نه پی راځي، دلته اټک باندې د پنجاب نه پی راځي، وخې راځي، اینې راځي. دوه د لیبارټري لګولې یا لګولې یا نه لګولې، خپله ډیوټي په لنډاکي باندې کوي، په اټک باندې کوي. زه دوی ته دویم په 24 غنټو کې 48 پیرې راوځي، 48 پیرې. څوک غلط کار کوي په هغه ټایم ورته سزا ورکوئ، په هغه ټایم یې دکان بندوئ، په هغه ټایم هغه لېږئ جیل ته چې څوک غلط کار کوي. دا مې پی ورته ویلي او ما دې کوم شپږ دکانداران چې وو ما د هغو نه ریټرن اخیستي دي، ځکه ما ویل زه ستاسو په سترګه فرض که ځم ما ته داسې ښکاري چې یاره تاسو ټیک کار کوئ او تاسو سره زیاتی شوی دی، ستاسو د زیاتي خو زه تپوس کوم، خو ما له ریټرن نه کې د الله په رضا خو ما له لیکل لا کړي. ټیک شوي زه وایم ګرځئ، خو دلته لوکل مجسټریټ ACDC دی، په دې کې منټس پراته دي چې یاره دا په اعتماد کې دی پوره کمیټي دی جوړه شوې. د پېښور نه سړی راځي او دلته DCL کوي یا لوکل حلال فوډ والا د دوی سره دا پاور چا ورکړه. دلته کونسل دی، دلته AC دی، دلته متعلقه افسران دي، ته سړی بند دي کو، جرمانه دي کو،
یو ورځ بند شو ساري کولاو آزاد په جرمانه ولګوه یا جیل ته ولېږه اني هاو هر څه چې کې وکړه ورسره جرمانه کړه څلور ورځې دا د دې خلکو بچي دوی له ډېرې بیسس باندې پیم راځي او هر څه چې هغه راځي یو سره مزدور کار وي څلور پنځه ورځې د هغو دوکان نه بند و دلته فوډ حلال فوډ اتارټي والا ما ته وایي چې دا اتارټي ما یې ته به سم کولاو ما یې جرمانه پې ولګوه جرمانه څونه لګی چې دلته چې جرمانه پې ولګوه سستا ریټه نه دې موله کولا کوی نه دا به د پېښور نه کېږي او هلته پلانکې افسر دی او اته ووایه خو زما نوم ورته ماله دا خبرې ما ته کمپلیکیټډ ښکاره شوې زه لاړم ما ته خپل ضمیر مې ومنله چې یاره لاړ شه دا کار وکړه ما کار وکړو زه غریبانو سره ولاړم او زه دا ویم کم په سټي سنټر کې چې کم کار شوی دی په کار ځای په اعتماد کې اخیستی دغه خلک به ما راوښتل دلته خو ډېر کارونه کېږي دلته دوی ډېرې نوسیانې ورکړي دي زه به یې تاسو ته ښکاره کړم چې هغه ځای باندې غلط کارونه سټارټ دي د هغې باوجود دا کار روان دی کېږي یو ټلیفون د ډي سی ته کمیشنر ته راشي کار باندې نو دا کونسل د څه لپاره دی دا چیرمنان د څه لپاره دي زما جنګ د الله په نزد د خپل کونسل لپاره دی د خپل چیرمنانو لپاره دی او دا جنګ به انشاءالله جاري ساتم بل خبره د هسپتالونو ده هسپتالونو کې کله چې په 2013 کې زموږ الیکشن شو او زموږ په هغه وخت کې چې کوم سی ایم پرویز خټک صاحب هغه ایمرجنسي فری کړي څونه چې په ټي بي کې کې ایمرجنسي ولا فری کړي دا هغې سروس فری شو زما د حکومت نه دا سوال دی چې کوم ایمرجنسي لاول فری دي تاسو هغه فری کړئ چې دا کمپلینټ نه راځي چې سیرنج سړی د بهر ته راوړي او کوم ابله زه هسپتال ته تللی وم 2025-26 ډیټونه ورکړي دي مسله دا ده چې د ګلګت نم کسان راغلي د بیشان نم راغلي 400-500 کسان ډیلی اپریشن ته راځي ځکه صحت کارت کې د مرۍ اپریشن نشته هغه صرف په سنټرل کوم سرکاري هسپتالونو کې پایي نو دا لوکل ډسټرکټ ډیویژن پرېږده د آوټ اف ډیویژن ابټاباد هم راځي او دا واحد یو په سوات کې دا ماشین دی کوم چې د ماشومانو 15 کال نه کم واړی د هغو د غوږونو اپریشن کېږي پای 22-23 لک روپۍ خرچه راځي نو هغه هم دلته کېږي مسلې ډېرې دي مسلې به ټیم په ټیم کوو کونسل زموږ کونسل دی زموږ ورورولي ده ستاسو هم څه مسلې یو بل ته به وایو په یو کمره کې به کښېنو چې ما ستاسو یو مسله هم نه منله په ټیبل باندې مې نه حل کوله ستاسو سره دا اختیار شته چې بار روډ ته هم ځئ زما خلاف احتجاج هم کوئ او زما خلاف هم ځئ خو چې تاسو راوځئ او زه د خپل حکومت هم خلاف لګیم نو تاسو خو زه په منځ کې وچکولم یو طرف ته زه د هغو سره جنګ کوم بل طرف ته دا مسلې نو دا مسلې وړې وړې دي د دوی مسلې دونه غټې نه دي ځکه زموږ په منځ کې څه شته نه فنډونه نشته داسې اختیارات نشته چې یاره ما هغسې خپل ملګرو له مې ورکړي زموږ په منځ کې چې څه کوارډینیشن ضرورت دی هغه نشته د یو بل سره باندې اعتمادي ده دا کوارډینیشن لپاره په بله زما باچا ته وي ریاض خان زموږ ملګري دي شعیب خان درانه ملګري دي ټول کونسل اپوزیشن ورسره زما ملګري د هغې لپاره ضروري دی چې کوارډینیشن کمیټي جوړه شي او څه وړې وړې مسایل هغه پای کې اړ زه یو بني ادم یم سهار راوځم دنیا لاسنیوي مسلې د خلکو په یو سر باندې زه ټول کونسل چې زه چلوم او ټول ملګري په کېدای شي یو ملګري په ډېرې خبرې ماته کولی نه شي نو کوارډینیشن کمیټي ضروري ده چې هغه څه فیصله په ټیم کوي دا به پکې نه وي چې دا معیار صاحب دا غولم زه قرآن قسم ورکوم چې ما به مخکې نه راولې څه مسلې تاسو زما اختیار ورته تاسو سره دی چې صحیح په ځای مې حل کوئ زما بیاب صحیح په دې کې څه نشته یو بل عزت ورکولي که زه یو ملګري له کمیټې ورکوم دا د هغه په سر ذمهواري مه واچوله او په ایماندارۍ هغه سر ته رسوي چې یاره زه داسې بېایماني ونه کړم چې زما باندې کوم اعتماد دی هغه خراب نه شي نو هغې کې بار بار موږ تاسو ته وایو چې کېنئ ستاسو سره وایي بد بلکل کوو یو بل سره به کوو څه خبرې به کوو او په هر دا د جمهوریت حسن دی چې اپوزیشن یې تاسو به شي نه رضا کېږي موږ به پرې رضا یو موږ به رضا یو تاسو به نه رضا کېږي خو دا به په کوارډینیشن کوو انشاءالله تعالی نور د ټور خبره وشوه ټور دپاره پیسې منتخب شوي دي اوس په دې کې ما ایجنډه کې د تحصیل بجټ خبره کړې نو اې ډي سی صاحب ناست دی 2 کاله زمونږ 2022-23-24 بجټ ترو ډي سی شوی اوس په دې کالو نوټیفیکیشن شوی دی ترو ډي سی به کېږي هغه کونسل ته نه شوی کونسل کې کم چې دی هغه د اخراجاتو دی هغه به د ټولو ملګرو سره په روان اجلاس کې شیر کړم پای کې څه اخراجات دي زه به د کوم پارلماني لیډران چې دي کومې پارټۍ هغه کېنو هغو کمیټې به جوړه کړم هغه به په خپله تیار کړي او ټي ایم ای ته به هغه په وره کې څوک یې مني او که نه زه به یې منم انشاءالله دا سره زما لوست دی ټول به زموږ ملګري دي ډیسیژن وکړي دا په ما باندې مه راچوئ زما طرفه پیسې دي هغه پیسې به زه تاسو ته پرووایډ کړم زه به راسره یم ټور تاسو ارینج کړئ کوم ځای ته چې ارینج کوئ انشاءالله ټور له به لاړ شو
دا د دې به یو سټریټ ټور به موږ وګورو لوکل ګورنمنت سیستم به وګورو پنجاب کې مختلف ځایونو کې اب وګورو چې د لوکل ګورنمنت سیستم څنګه دی کراچۍ کې کم ځای چې بهرحال دا ضروري خبرې ما چې د خپلو ملګرو سره وکړم د 300 کسان کوم د صفایي والا چې انشاءالله به زر سره بحال شي ایکټ 2019 کې چې کوم ترمیم کی رولز آف بزنس د اوسه پورې نه فائنل شي صوبایي حکومت ته موږ درخواست کوو چې هغه رولز آف بزنس ته فائنل کی ایکټ بحال کړي شي موږ د تنخواګانې نه سیوا کوي زموږ د شته تنخواګانې دې واپس وایي خو موږ د اداره کې چې کوم د زموږ د علاقې خلکو په باندې اعتماد کړی د چا لاره خرابه ده چا کوڅې خرابه ده چا نالۍ خرابه ده زما ملګري زما په سټریټ لایټ خفه کېږي دا سټریټ لایټ هم په لوکل فنډ کې زه نشم کولی ځکه قانون دا دی چې لوکل فنډ به ته هغه شي دپاره استعمالوي چې رینویشن د جنریشن اف ټي ایم ای چې ټي ایم ای ته د هغې نه انکم راځي زما سره 50-55 کروڑ روپۍ پرتې دي خو دا زه د خپل ذاتي کارونو دپاره نه استعمالوم که نه ما به تاسو ټولو ته چې ما سکیمونه نه کوي 10 کروڑه به تاسو ته درکړم دا 40 پیسې استعمال کړم خو نه زما ضمیر دا نه غواړي کم چې د ټي ایم ای د بابوزور روپۍ دي دا 12 لاک د دې 10-11 لاک عوام خلکو پیسې دي دا به یو دا ټول مالداره ټي ایم ای ده موږ غواړو دا چې موږ د اختیارات راکړي دا پلازه زموږ پرته را تباہ او برباد شو اتم کال له زبر وزم طرف د ټولې صوبې لپاره یو قانون دی دلته خلک راغلی په باندې کیسونه کړي دا پلازه که دا زما ذاتي پلازه وی دا به 8 کاله مخکې ډکه مو او کامیابه مو وه خو دا د میراث مال دی دې څوک تپوس نه کوي صوبایي حکومت ته زمونږ لوکل ګورنمنټ سیکرټري صاحب ته مونږ لیټرې کړي دي 15 پیره او باقاعده د پای پسې تللي یو چې زموږ د پلازې دپاره دی مونږ له کونسل له اختیار راکړي چې دا کونسل په کومه طریقه غواړي چې په هغه طریقه باندې ورکړی شي بل فنډونه زمونږ 22 کروڑ روپۍ پی ایف سی 2023-24 زمونږ دپاره تحصیل دپاره دی او 18 د 16 کروڑ روپۍ ایډي لوکل ګورنمنټ ته د وی سی ایکسیس دپاره برازیل راغلي دي چې راغلي نو تاسو چې کوم سکیمونه دي تاسو هغه زما هغه انشاءالله هغه به ناسته باندې کوو او کونسل ته به مونږ صفا سوتره راځو چې صحیح انشاءالله هغه به زموږ په کولاو زړه باندې سپیکر صاحب زمونږ دغه یو څو خبرې وي زموږ د پاکستان تحریک انصاف زما چیرمنان زما د اپوزیشن وروڼه د هرې پارټۍ چې دي مونږ به د کونسل نه ځو زموږ کردار به پاتې کېږي دا کونسل به پاتې دلته دنیا شي خلکو تصویران تاسو لیدلي دي دا زیاتره پکې په قبرونو کې دي مړه دي ځکه دا 70-60-65 سالو شو د لوکل ګورنمنټ سیستم دا سیستم را روان دی خو کوم چې دا 2019 ایکټ جوړ شو دا د ټولو مضبوط ترین او اهم ترین ایکټ هغه ختم شو د هغې د راسه دا دویم کال شو یو روپۍ فنډ یو پیری نه موږ ته میلاو شوي 2022-23 پی ایکس نه میلاو شوي 23-24 نه میلاو شوي 24-25 نه میلاو شوي موږ هغو ته وایو موږ تاسو مه راکوئ 87 کروڑ روپۍ زموږ لایبیلیټیز دي زموږ د تحصیلي بابوزۍ هغه پیسې مو راکړئ چې موږ واسه مضبوطه کړو واسه له هغه اختیار ورکړو چې هغه کسان والي او په هغې باندې هغه سوپرویژن کېږي زموږ د کونسل ما که فرض کړم بورډ که خپل کسان لېږل نو ما به دا چیرمنان لېږل ځکه ټول علاقې نمایندګي کوي بهرحال هغه خبرې دا به انشاءالله په نورو اجلاسونو کې کوو ډېر ټایم مې د ملګرو واپس کړو زمونږ د کې پي سی اف والا زیډ کې بي والا هغو ته زما میټینګ شوی دی په کوم وی سی این سی کې چې د ګریویټي واټر سپلای سکیم پروګرام دی کار روان دی هغه وی سی این سی چیرمن ورته ما منشن کړی دی هغه نه بغیر به وایي یو بوک ځای به هم نه کوي بهرحال کوم ټیکهداران دي تقسیم ټیکهداران دي پسولو ټیکهداران دي هر ټیکهدار ته ښکته ځای در بینګول ټول د پرېښول دي دا هغه چیرمن ته زویم چې هغه ټیکهدار به رانیسئ د هغه سره به کښېنئ کومه کوڅه چې جوړوئ ریټن بریالی چې تاسو ما دا په څو ورځو کې جوړه بانې مانې بالکل نه منم ما مې خپل ځای کې کار بند کړی دی او په 3 ورځو کې دنده جوړ کړی دی تاسو هم بند کړئ او که هغو درته صحیح په خپل دفتر کې کښېنو زه به درځم زه به دې تپوس کوم ستاسو ته وایم کم چیرمن په اعتماد کې نه واغستی د هغه په وي سی این سی کې کار کړی و تپوس ورکړو چیرمن به ذمهوار او که تپوس یې وکړو هغو ورته صحیح بیا یې زه ذمهوار یم زه به دې تپوس کوم چې په هفته کې دنده دنده واپس هغه پي سی سی کېږي که نه کېږي د دې خپل قانون دی دا 27 سره ګروپو پروجیکټ دی دا څه کم شپ نه دی مونږ چې هره وخت موږ دا خبره کړې وه چې موږ اوره به ورانېږي موږ پي سی سی کار نه کوو پي سی سی مونږ ځکه نه کوو چې دا قصه مونږ ته معلومه وه چې به هره کوڅه به ورانېږي او کم پیپرو چې دوړ وي نو په دوی سره په هېڅ قانون کې دا نشته چې به واپس پیل کړي هغه پیپ چې دی هغه یا د ټي ایم ای ملکیت دی یا د واسه ملکیت دی کم چیرمن چې هغه راغلی په خپل کونسل کې د روان وخت کې ستاسو په کارېږي ښه که نه نو هغه مختلفه ادارې ته هغه پاوله کوي صحیح ده جي کم وی سی این سی کې چې کم پیپ راغونډېږي یو ټیکهدار به هغه نه وړي یو ټیکهدار د یو ټیکهدار سره دا نشته چې دی واپس خپل پیپ یوسي دا به جمع کوي واساته یا ټي ایم ای ته یا په کونسل کې دی ورکوټی مورټی کاري او به هغې باندې کوي هغه کونسل چیرمن د هغې ذمهوار دی خپل د وی سی این سی ما دا سکیمونه تیار کړي د سټریټ لایټ کوم چې د بینګور سټي
ما د زر تر زره راکړئ ځکه روزانه دا شل بلپه او پنځه بلپه او لس بلپه په هغې کې مونږ دا نشو کولی زه چاته انکار نشم کولی زما سره د خپل پاکستان تحریک انصاف د هر ملګري شل درخواستونه پراته ډېر رانه خفه دي په ما پسې نور ممبران هم راځي کونسلران هم راځي مزدور کسان هم راځي یوت هم راځي ځکه د ټیمې د هغه راځي د دې نه مخکې به هم راتلو خلکو له بله مله پکېدو اوس هم زه هغه ملګرو ته یم چیرمنان ته خپل سکیمونه جوړ کړئ د وي سی این سی او راوړئ سټریټ لایټ د چا 2 لکه روپۍ 3 لکه روپۍ زما پړنه شي انشاءالله اولنی به پکې هغه کار کوم هغه وي سی این سی ته به هغه دغه ځي بل د دې نه علاوه چې کوم میډم خبره وکړه یو د دې زه به هغې سره خپله خبره کوم د واسه متعلق دې خبره وکړه اخون بابا کې د میټر خبره ده انشاءالله په دې 2 ورځې کې د ټي ایم ای طرفه میټر ولګي په منګوره کې مو مختلف تقریبا جاوید ناس ته 15-20 میټر ایکسټینډ کړي دي نورې ځکه سټي د ډېر زیات ضرورت دی نورو ملګرو ته هم کوم ځای کې ډېره مسله یو میټر او لوډ ډېري هغوی درخواست راوړي انشاءالله ته هم سیوا کوو د دې سره سره کوم د ډومسایل دا خبره چې د انتهایي ضروري ده زموږ سټوډنټان دي اوس هغه د پروموټ شو د 10 فرست ایئر د بشي د چا برډ سرټیفیکیټ مسته دي نو ډي سی سی ته مونږ پاس کوو څونه ډپارټمنټ یې هغو ته دا لیټر وکړي چې ودین ویک دننه تاسو دا مسلې حل کړئ که حل نه شوې نو دا کونسل ملګري به راځي او د کمشنر دفتر مخې ته وړي زه به اوس طرف ناست یم هلته به نه شو اوس خو موږ ته دغه یو چل پاتې دی احتجاج به کوو بل څه حل خو نشته ځکه اتارټي زموږ سره نشته کوم اختیار چې زموږ کړی دی نور د دې سره سره کوم زمونږ شعیب خان خبره وکړه دا کې د صفایت انشاءالله هغې له به 25-30 کسان زه ورکړم د دوی په سوپرویژن کې د دا د ایوب خان او د دغه کوم ځای چې دوی د هغوی کم ځای صفایي غواړي انشاءالله هغه صفایي به وکړي د دې سره زموږ انتهایي مېلمانه راغلي دي سهار نه ناست دي ستړي شوي وي میډیارونه دي د هغو شکریه ادا کوم زما په سپیچ کې زما په خبرو کې که چاته دل ازاري شي نو هغو نه معافي غواړم زموږ کونسل دی ورورولي ده کینو به په یو بل به الزامات لګوو خو د کیمرې د مخې نه دا بېعزتي دی زه دا بېعزتي ګڼم دا انتهایي زه په دې خفه شم الله ګواه دی په ایمان که ماله خوب راځي چې الله ته خو زما اړه ښکاره دی زه دا جنګ د چا دپاره کوم که نه ما ته کوله وپر شوی چې ستا صحیح مونږ منو تا له به دا ټول راځي ستا څه ذاتي کار یې به کوو ته څه یې به کوو خو ما خدای سره واده کړې ده چې سکه زما د کونسل زما د مرګرو عزت په قضیه کې زه ولاړ یم چې زما د مرګرو عزت پکې نه زما د پاکستان تحریک انصاف زه د هغې ممبر یم زه د هغې میر یم خو بیا هم زه د خپل حکومت سره لګیا یم ستاسو په سر باندې جنګېږم زما یو مطالبه ده زه خوشحاله یم چې 2019 ایکټ به حل کړي اختیارات واپس راولئ کونسل له ورکوي کم د لارو کوڅو مسایل چې دی به کونسل کوي اوس زما په علاقه کې ټرانسفارمرې خرابې دي زه چا ته ووایم فنډ زما سره نشته یا زما د دې چیرمنانو سره فنډ نشته او پیسې سی ایم صاحب راوړي دي ډایرکټ ام پی ایس ته راغلي دي هغه زما دپاره قابل قدر دی مم یې لګوي خو طریقه کار ټیک نه دی څنګه چې د پی والا طریقه کار ټیک نه و داسې زموږ د صوبې طریقه کار ټیک نه دی پکار دی چې هغه په کوله او غوږونو باندې دا خبره واوري که د خان صاحب دا ویژني چې دا اختیارات ام پی ایس ایم ان ایس د ورکې بیا زه خپل استعفا پاکه ټیم ورکوم زه دې شي ته نه یم جوړ او که د خان صاحب لیډر زموږ دا وینا نه دوی کوي نو دوی بیا زما د لیډر سره غداري کوي انشاءالله اخر وخته پورې کم ټیمه پورې زه مې یم زه به ستاسو د حقوقو دپاره جنګېږم دا زما د الله په ستاسو سره وعده ده انشاءالله ډېره مهرباني ډېره مهرباني ځکه موږ ونه دي نیکسټ اجلاس ته ډیټ چې دا دوست نه نوم دا دونه مسلې دا پلس چې لري دا د کې د وجې